بسم الله الرحمن الرحیم. نن ویډیو چې کوم دی نو دا د حج متعلق دا چې یاره په حج کې فرض سودی او کم دي، واجبات سودی او کم دي، نو د دې لپاره د زده کولو لپاره ټول ویډیو وګورئ او کو زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه نو سبسکرایب کړئ او لایک هم وهئ او د بیل آیکن بٹن هم وهئ چې تاسو له آینده دا کشان اسلامي ویډیوګانی دا راځي. نو په حج کې څو فرض دي؟ نو اکثرو مفتیانو او فقهاو چې کوم دي نو درې ذکر کړی دي او بعضو پکې 15 هم ذکر کړی دي. هغه درې چې ذکر کړی دي نو هغه دا دي: لومبې په دې کې احرام دی، احرام به انسان تړي، بغیر د احرام نه حج نه کیږي. دا د لپاره شرط هم دی او فرض هم دی چې انسان به په حج کې څه تړي؟ احرام به تړي. دویم چې کوم دین وقوف د عرفات دی، عرفات له په کم ټیم باندې تلل دي او هلته کې چې کوم دی نو لون ته کې سات ایسارېدل دا چې کوم دی پای باندې لازم دی انسان باندې. نو چې وقوف د عرفات انسان عرفات میدان ته لړ شي په کوم ورځ باندې چې یعنی حاجیان زی نو هلته کې به لون ته کې ایسارېدل د کم ټیم پورې هغې ښودلي دي. نو دا ډېر زیات ضروري دي، که دا د انسان نه پاتې شو نو هغه حج نه کېږي، دا فرض دی پکې. او دریم پکې څه فرض دی؟ یعنی دریم پکې دا دی چې طواف زیارت کول. نو طواف زیارت یا ټول کول یا اکثر یې څه کول؟ نو په طواف کې اووه چکرې وي. دا یاد ساتئ، خلک وایي چې یو پېره طواف وکړي نو دا یو چکر چې ولګېد دا یو طواف شو. دا خبره غلطه ده. اکثر ملګري خو پوهېږي چې څوک تلي او چې څوک تلي نه وي نو هغوی وایي که یو چکر دی ولګول دا یو طواف شو. نه، چې اووه چکر دی پوره کو نو دا یو طواف شو. نو د طواف زیارت اکثر یې څه کول؟ مثلا چې 4 چکر دی ولګولې نو هم د حج یعنی فرض دی ادا کېږي او که پوره خو لګول پکار دي او که چېرته مې فرض یو چکر دیم د نه پاتې شو نو بیا هم د حج هغه فرض ادا کېږي، حج د بې ساقطېږي نه یعنی خرابېږي نه. ورسره څلورم چې کوم خلک ذکر کوي دا درې خو ټول ذکر کوي، خو دا څلورم چې ذکر کوي نو دا بعضې دغه کوي علما چې دا کم فرایض چې کوم دي دا په ترتیب باندې ذکر کولو، یعنی په ترتیب باندې کولو دا چې کوم دی نو فرض دي. پای کې څه دي؟ لومبې چې کوم دی نو هغه انسان احرام به د وقوف نه مخکې کوي، د وقوف عرفات نه لومبې به احرام تړي بیا به وقوف د عرفاتو کوي. او وقوف عرفات چې کوم دی هغه چې کوم دی د طواف زیارت نه مخکې کوي. نو دې ته فرض ویل کېږي. څلورم فرض دا شو. او پنځم فرض دا دی چې هر یو فرض دا دی چې کوم دی دا خپل ځای کې کوي. دا نه چې عرفات د وقوف چې کوم دی فرض دی خو په هغه ټیم کې ونه کړي، رستو یې کړي بل ځای کې وکړي، داسې به نه کوي، بلکې په خپل ځای کې به وقوف د عرفات، وقوف د مزدلفې او دا چې کوم دی په خپل ځای کې کوي نو الله به چې کوم دی دې سره ادا کېږي. بهرحال نو دا د حج چې کوم دی نو هغه فرایض شو. واجبات د حج کوم دي؟ هغه دا دي په 6 واجبات دي. لومبې چې کوم دی نو وقوف د مزدلفې دی، څنګه چې په عرفات کې مخکې موږ فرایضو کې ذکر کوو چې وقوف وکړي، دغه شان په مزدلفه کې هم وقوف کې لغونده کې ایسارېدل، که په ولاړه وي که په ناسته وي، دعاګانې وغیره سړی ووایي، استغفار ووایي نو دا چې کوم دی واجب دی. دویم چې کوم دی نو د صفا مروه سعی ده او دا چې کوم دی نو اووه چکرې دي. خیال مو دی؟ نو انسان د صفا نه روان شي مروه ته او بیا د دا یو چکر شو، د مروه نه صفا ته نو دا 2 چکرې شو. دا قشن صفا مروه صفا مروه، او چې صفا نه شروع کړي او په مروه باندې دا ختمېږي. دا نه چې صفا نه لاړې مروه ته واپس راغی نو یو چکر شو. نه نه نه، د صفا نه لاړې مروه ته یو چکر، د مروه نه واپس صفا ته راغونډېده نو دا 2 چکر شو. داسې به حسابېږي. اووه چکرې به انسان لګوي نو دا واجب دي، کو د نه لګول نو بیا به حج خرابېږي. او دریم چې کوم دی رمی د جمارو ده، یعنی هغه کاڼي ویشتل، شیطانان چې ورته ویلېږي هغه درې هغه بوتکي دي، هغه ویشتل په یې باندې چې کوم دی نو کاڼي ویشتل په خپلې طریقې سره دا واجب دي. او څلورم چې کوم دی نو څوک د بار نه راشي، یو هلته کې په مکه مکرمه کې کوم خلک تینوي خو نږدې وي خو راځي نو د کشندۍ د پرده نه لري، خو چې کوم خلک د بار نه راځي لکه زموږ د پاکستان نه ځي یا د انډیا نه بنګلادیش نه نورو ملکونو نه راځي نو دې ته افاقي خلک وایي نو دوی به طواف کوي، دې ته طواف قدوم ویل کېږي، یعنی د راتلو هغه یو قسم له خیرالي غونډه کې دا چې کوم دی نو فرض واجب دي. او پنځم چې کله انسان حج او عمرې نه لږ فارغ شي نو حلق به کوي. خیال مو دی؟ الله تعالی چې کوم دی نو په ده باندې رحم فرمایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوام کړی ده. نو حلق مثلا سر کټا کول، ویښته ټول لرې کول، بلیډ پرې راکاږل نو دې ته حلق ویل کېږي. درې پرې دې ته دعا کړې، په څلورم باندې قصر ولا ته دعا کړې یعنی ویښته کمولو، د بند په مقدار سړی واړه کې ویښته نو دا چې کوم دی نو هم صحیح طریقه ده، دې سره وجوب ختمېږي یعنی واجب دی دا شو. او شپږم ورسره هر عمل چې په یې سره دم نه لازمیږي،
په دې حج کې داسې یا په عمره کې داسې احکامات دي چې ته به د هغې نه ځان ساتئ یاد مو دی نو که د هغې نه تا ځان ونه ساتلو نو بیا په تا باندې دم لازمیږي چې دم در باندې لازم شو نو بیا به خامخا څه نه څه قرباني به کې یا څه نه څه غنم یا چې کوم دي چیلې ګډ اوښ یا وغیره ورکې د هر ځای خپل خپل مقدار هغه فقهاو ذکر کړی دی نو دا کول دا چې کوم دی نه یعنې ښه عمل ټیک ټیکولو دا واجب دی دا شپږ واجبات شو او 15 فرایض شو چې دا موږ یاد کو او په دې باندې عمل وکړو زموږ حج به انشاءالله سوي او حج مبرور به وي الله تعالی موږ له ثواب راکړي حدیث شریف کې راځي چې حج مبرور وکړو نو یعنی څه ګناه کار او صبر څه دغه مکه ونکو الله تعالی دله دومره ثواب ورکړي دې د ګناه نه څخه پاکي لکه انسان چې د مور نه پیدا شي د ګناه نه پاک وي د کشن بدین د ګناه نه پاک وي والسلام